وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا تقل قبح الله وجهه. د دین مخکې د خادم او د نوکر او د خپل ماتحتو سره د حسن سلوک او د ښه سلوک بیانو. دا باب منعقد کوي نوی باب امام بخاری رحمت الله علیه. د باب نوم دی چې د چا مخ ته خیره کول یا کنزل کول یا بد الفاظ د چا مخ د پاره استعمالول د دینه په شریعت کې منع راغلی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دینه منع فرمایلی د چې د چا مخ ته به کنزل یا د چا مخ ته به خیرې هغه نه کې. او په دغه سلسله کې په دې باب کې دوه احادیث مبارکه ذکر کړي. لومړنی حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت ده عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم. د دوړ جهان سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت ذکر کوي. قال چې محبوب او فرمایل لا تقولوا قبح الله وجهه. تاسو چاته داسې مه وایئ چې د مخ د خدای سپیره کی یا مخ د خدای هغه بد شکله کی یا بد صورت دی کی یا مخ د داسې کی او د چا مخ ته خیره او مخ ته کنزل مه کوئ. دیم حدیث مبارکم د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی. قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك. چاته داسې مه وایئ چې دستا مخ دی خوار شي یا دستا مخ دی ذلیله شي. خدای دې دستا مخ ذلیله کي او هغه څوک چې دستا د مخ سره مشابه دي هغه د خدای ذلیله کي. داسې خیره چاته مه کوئ. د چا مخ ته سپک مه ګورئ ځکه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. ځکه چې الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام هغه پیدا کړی دی علی صورته په یو خاص صورت سره په ډېر عزتمند شکل سره. د انسان صورت او شکل دا الله تعالی پیدا کړی دی او ډېر عزتمند دی پیدا کړی. آدم علیه السلام نه سلسله د انسانانو شروع کړي ده. نو مخ ته د چا هغه کنزل او خیره یا بد الفاظ استعمالول دا نه دي پکار. او تاسو به اورېدلي چې د انسان مخ دا د الله د نور دی. اورېدلي د انسان مخ دا د الله د نور دی. زمونږ والده دی الله تعالی مغفرت نصیب کړي. سره یې موږ تاسو ټولو کشرانو مشرانو هغې به فرمایل چې د انسان مخ دا د خدای د نور دی. چې تا بنده ته څوک انسان مخې ته ودرېږي نو بیا بنده د هغه نه مطلب دا دی چې د مخ هغه عزت خلک ساتي او په مخ څوک چاته سپکه خبر هم نه کوي. په مخ باندې څوک هغه داسې ملامته کوي نه چې د هغه د مخ بې قدري ورباندې وشي. دویم حدیث مبارک هم دی چې دویم باب هغه منعقد کوي لیجتنب الوجه فی الضرب. په وهلو کې د انسان د مخ نه ځان وساتي، په مخ باندې د وهل نه کوي. ابي هريره رضی الله عنه فرمایي عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم. د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت کوي چې نبی علیہ السلام فرمایل اذا ضرب احدکم خادمه. چې کله تاسو کې سو خپل خادم یا نوکر هغه وهي کله کله د والو ضرورت هم راشي د ادب د پاره نو فلیجتنب الوجه. د مخ نه د ځان بچ وساتي. مخ د الله د نور دی نو مخ باندې دی نه وخي. په شریعت کې هم د مخ نه منع راغلي. فقهاو لیکلي چې په مخ باندې به څوک نه وخي، نه به خپل خادم وخي، نه به خپل شاګرد وخي، نه به خپل ماتح وخي، نه به خپله بیبي وخي. په مخ باندې به ګزار نه ورکي. مقاریانو ته هم پکار دي چې شاګردان یې په مخ نه وخي.
په مخ باندې قاریان شاګردان نه وخت قاری صاحب نشته قاریانو ته پکار دي چې شاګردان په مخ باندې نه وخی استادانو ته پکار دي چې خپل شاګردان دا په مخ باندې نه وخی مخ دا چې کوم دی د دې باندې د وهلو نه منع راغلی د مخ د الله تعالی د نور نه دی او بیبي هغه په مخ باندې وهل نه دی پکار او په داسې طریقې سره نه دی وهل پکار چې هغې ته ضرب شدید وي په شریعت کې د دې نه منع راغلی دویم حدیث مبارک د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت دی قال مر النبي صلی الله علیه و آله وسلم بدابة پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تیرېدو یو څاروی د چا سره چې قد وسمه چې هغه ته په مخ باندې داغ ورکولی کېدو په مخ باندې ورته داغ ورکولی کېدو او د اور داغ چې کوم وي خلک اوسپنه وغیره ګرمه کي بیا ورته داغ ورکوي او یدخنو منخراه او د هغه په پوزه کې لوګي کولی شول دا هم څه علاج به یا سر څه چې نو قال النبي صلی الله علیه و آله وسلم محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل لعن الله من فعل هذا چا چې دې څاروي سزا شي کړي په هغه د خدای لعنت وي نو د په مخ باندې څاروي ته هم داغ ورکول هغه هم نه دي پکار او ځکه دا هم د الله مخلوق ته رحم پې پکار دی او لا یسمن احد الوجه ولا یضربنه پیغمبر علیه السلام وفرمیل څوک دې په مخ باندې چاته داغ نه ورکوي او نه دې په مخ باندې څوک وهي که هغه څاروی وي او که هغه هر څه چې وي الله تعالی دې موږ تاسو ته دغه آداب دا کتاب نوم الادب المفرد دی په دې کې د ژوند آداب دي او د نه مخکې حقوق ذکر شول د ګاونډي د والدینو او د یتیم د مسکینانو اوس د خدامو او د خادمانو د ما تحت د حقوقو په باره کې هغه خبره شروع ده الله تعالی دې موږ تاسو ته دغه آدابو باندې د عمل توفیق نصیب کړي سبحان ربک رب العزة